أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. پیغمبران خدای پاک دی لرا لګلې دي چې امت ته نیغ لار وښیي صراط مستقیم، او د الله پاک شوی احکامات را لګلې شوی احکامات امت ته ورسوي. پیغمبر د الله پاک د خدای پاک او د مخلوق په منځ کې یو واسطه د الله نه احکامات را لي او د الله بندگانو ته رسي، او د پیغمبر کار دی چې د خدای بندگان د الله د منشا مطابق زندگی او ژوند تیر کړي. مونږ خو په دنیا کې خدای پاک نه لیدی شو، نه په دنیا کې مونږ الله سره ملاقات کولی شو، او نه ډایرک مونږ په دنیا کې د خدای نه حکمونه راغشتې شو. نو هغې له الله پاک انبیا او پیغمبران را لېږلي دي او دوی له دوه صفتونه ورکړي دي. یو یې صفت د بشریت ورکړی دی، څنګه چې مونږ انسانان یو، بندگان یو د خدای، او روح او وجود لرو. دقه رنګې پیغمبر هم د خدای بندی مقرب، او زه چې څنګه روح لرم وجود لرم، داسې پیغمبر هم روح لري او وجود لري. څنګه چې عام انسانان د مور او پلار نه پیدای، داسې پیغمبر هم د مور او پلار نه پیدای، سوا د آدم علیه السلام نه چې هغه بغیر د مور او پلار نه خدای پیدا کړی، او سوا د عیسی علیه السلام نه چې بغیر د پلار نه صرف د مور نه خدای پیدا کړی. لیکن بل خوا په پیغمبر کې یو صفت خدای پیدا کړی چې هغې ته د نورانیت صفت وایي. هغه صفت د هغې په برکت دی د عام انسانانو نه بهتر انسان وي. د صفات د عام انسانانو په شان نه، دله خدای یو مضبوط صفات ورکړي. دله جبریل راځي، دله په فرشته راځي، او د خدای سره ډایرک ملاقاتونه، او د خدای پاک نه ډایرک احکامات رالی، او یا د فرشتي په ذریعه احکامات رالی او هغه انسانانو ته رسوي. په یو صفت د الله سره د پیغمبر تعلق صفت نورانی، او په بل صفت چې صفت بشری دی بنده سره تعلقي، نو بندگانو اصلاح کوي او بندگانو ته دین رسوي. بیا هر پیغمبر چې خدای را لېږلی دی نو خپل ډیوټي پوره کړی دی، لیکن زمانونو د دین رسولو کې سختۍ ډېرې زیاتې دي. نو یو پیغمبر په قرآن شریف کې خدای پاک په شپږو سورتونو کې د هغه ذکر کړی، او یو صورت د هغه په نوم خدای مقرر کړی دی چې هغه ته حضرت یونس علیه السلام وایي. سوره یونس د هغه په نوم خدای مستقل په قرآن شریف کې یو صورت لیکلی دی، را لېږلی دی، او په شپږو صورتونو کې خدای واقع ذکر کړی دی، او د هغه واقعه خدای پاک ذکر کوي زموږ ستاسو د عبرت دپاره. د پلار نوم یې متا او یونس ابن متا. یو ځل حضور پاک وفرمایل وایي چې چا هم د خولې نه ده ووتل چې ده د یونس ابن متا نه غوره یم، نو ده دروغ وایي. د خدای پیغمبر دی. انسان که ډېر هم لوی شي پیغمبر ته نه رسي، که ډېر د خدای ولی شي او ډېر الله ته نږدې شي او ډېر لوی عالم هم شي، خو چې ټول انسانان یو ځای کې، نو پیغمبر ته نه رسي. پیغمبر له خدای ډېر لوی مقام ورکړی دی، د خدای مقربین او نږدې مخلوق دی. نو قرآن شریف کې الله پاک ذکر من المرسلین څنګه نور پیغمبران دي، داسې یونس هم پیغمبر تیر شوی.
الله را لېږلی دی مرسل څه ته وایي چې الله دې دپاره را لېږلي چې په مخ د ځمکه د خدای نایب او د خدای خلیفه او د خدای احکامات خلکو ته ورسوي یو قوم ته خدای ولېږه هغې قوم ته به نینوا وي علاقې ته به نینوا وي دا عراق کې دا علاقه و بیا تباه شوې ده دا بیا غرقه شوې ده موسل مشهور اوس هم د عراق شته هغې سره خوا کې د علاقه و نینوا په پخوانو کتابونو کې هم د دې ذکر دی او دا کله تیر شوی دی نو بعضې حضرات وایي چې د عیسی علیه السلام نه 200 کاله مخکې څوک 300 کاله مخکې یادی خو چې کوم راجح قول دی نو تقریبا 900 یا 800 قبل مسیح د عیسی علیه السلام نه مخکې د زمانه د موسی علیه السلام نه پسو د ابراهیم علیه السلام نه پسو او تقریبا 900 یا 800 کاله دا د عیسی علیه السلام نه مخکې تیر شوی یو قوم ته خدای ولېږه د نینوا قوم ته دې قوم به بت پرستی کول او د بوتانو عبادت به کو مشرکان دې ولېږه چې لاړ شو دې قوم ته نصیحت وکړه ځکه ما تاسو ته وایي چې د پیغمبر ډیوټي هم دغه ده د ټولو نه اول ډیوټي د پیغمبر دا ده چې قوم ته به د عقیدې خبره کوي چې دا قوم الله یو ومني او دا قوم شرک نه کوي خدای له شریک نه پیدا کوي نو دا د نینوا خلق څومره قرآن شریف کې الله فرمایي وارسلنا الی 100,000 او یزیدون څه د پاسه 100,000 خلکو ته خدای لېږلی دی مجاهد لوی امام التفسیر دی او عبدالله ابن عباس د حضور پاک صحابي دی هغه صحابي چې حضور پاک ولا دعا کړې ده اللهم علمه الکتاب والحکمه وی خدای د قرآن او د حکمت علم ولا ورکې نو مجاهد او ابن عباس وی دا او یزیدون نه د 10,000 نه 19 او 1,000 پورې کېدی شي چې دا کم قوم ته خدای لېږلی دی لک نه خو خامخا زیات یا خو قرآن شریف وایي څومره زیات دي او 1,000 یا 80,000 بعض علما وایي نه 1,00,000 او بعض علما وایي 1,00,000 خو څه د پاسه 1,00,000 قوم هغې ته لاړ او دا قوم ټول قبایلي د دې غرونو په ویښونو کې اوسېدل وړې وړې بانډې وې او غټ ښار هم پکې و د دعوت شروع کړه د الله چې خدای یو دی خدای شریک نه لري او د دې بوتان عبادت مه کوئ رونو زه تاسو ته بار بار دا یو خبره کوم چې شرک د خدای ډېر زیات بدي شي الله وایي زه یو یم دوه خدایان نشته الله وی چې زما کم صفات دي دا د بل چا نشتا الله وی چې زه کم کار کوم دا بل څوک نشي کولی الله وی زه رب بل رب نشتا الله خالق د بل خالق نشتا الله وی جوړون کې زم بل څوک جوړون کې نشتا ډاکټر بس صرف ست علاج کوي جوړول دي نشي که خدای د ډاکټر په علاج کې د جوړوالي فایده واچي نو جوړ بشه او که خدای د ډاکټر په علاج کې فایده وانه کوي نو ډاکټرانو ځان بچ کسو ټول ډاکټران لاړ لقمان حکیم غوندې حکیم د دنیا لاړ لوی حکیمان لاړ شي نو په دارو کې شفا ډاکټر حکیم طبيب نشي اچولې په دې کې شفا الله اچي عقیده بسره په الله ټیټ ساتي دا بنوي چې یاره زه دا ډوډۍ خورم او زه دا وبس کم نو دا ژوند زما په دې روان دی چې کله بوډا شي او بیمار شي بیا هم ډوډۍ خورې او بیا هم وبس کې او ژوند دې ختم شي بیا در باندې داسې وخت راشي چې اوبه دې هم نه تېرېږي داسې وخت راشي چې ډوډۍ دې هم نه تېرېږي نو دا ټول هر څه د خدای په لاس کې دي د دنیا کې دا موږ څومره منډې ترړې وو دا د اسبابو په نظر کې دي دا یو سبب دی زه به استعمالوم کله به دا سبب فایده ورکي که الله وغواړي او که الله ونه غواړي نو فایده به نه ورکوي بنیادي عقیده به ورونو ګورې ټینګه ساتئ د الله د وحدانیت او دا به مو عقیده چې الله یو دی او که دا عقیده ني نو ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء الله وایي چې وغواړم هره ګناه درته بخلی شم په توبېم درته بخم او که وغواړم بې توبېم درته بخلی شم خو شرک درته نه بخم چې تر څو رې توبه نیستې په شرک الله ډېر خفه کېږي عقیده به مو دی چې الله په ذات کې یو دی دوه نشته عقیده به مو دی چې د الله کم صفات دي دا د الله دي دا د بل چا نه دي
او نه دی کې څوک بل شریک کیدی شي او الله چې کم کارونه کوي داسې بل څوک نشي کولی چې کم زما د اسبابونه بالاتر څیزونه دي اسباب به استعمالوم په دې به نتیجه الله مرتب کوي بغیر د الله نه بل څوک نشي کولی نو قوم شرک او د بوتان عبادت کو او بوتانو ته به سجدې کولې دې لګیا دي تبلیغ شروع کو قوم ټوکې ټقالې شروع دا چې کوم مسخله کی کنه دا بیا ټوکې ټقالې کوي اوس هم چې عالمان د خلکو د دین خبرې کوي نو دوی لګي او غدي کې نقطې راو بس دی خپل عقل جنگي دا چې لګون مالدار شي د یو موټرګي خاون شي یا د یو بنگلې خاون شي یا څوک وتسلا سوچت کی او دوی خان بابا نواب بابا او او پلان کی بابا او لګ ورته یو پټې لاس سوچت کی بداغه نشان خطي هغه وای ک په دې مخدز مکه هم خوځي د خدای شان دی چې دوه درې کسه چاته لګون املا سوچت کې وخت په دا پته ولګي چې زما خونن یو حیثیت ته او دا خلق خو ماته سلام کوي او دا خلق خو ماته د کټ نه پاسي بس دې بیا د زمکه نه یو لس غد اوچت رواني دا یو نه خاله څوک بیا په خدای کې خبرې راو باسي څوک د خدای په صفاتونو کې خبرې راو باسي څوک پیغمبرانو پسې خبرې کوي څوک دین پسې خبرې کوي رونو کبر بنه کوي لوی بنه کوي ګوره هغه انسان چې داغه خېټه ټوله د ګن نه ډکه ده د ګند نه او پیدا د نطفه نه دی او په دې ځمکه چې ګرځي د خپې ځان پسې راکاږي د خپو دا طاقت د خپل نشته دا خدای ورکړی دی دا انسان خدای په یو وخت کې را پرزولی شي او د انسان په یو وخت کې خدای وجلی شي په دې انسان خدای د هیزې دستونو بیماری لګولی شي په دې انسان خدای د الټو بیماری لګولی شي الټه څه شي دی ډیران په خوله روباسي ډیران په خوله روباسي سوچو که چې تا باندې الټه ولګي نو ډیران په لاندې طرف نه دی روان دا په خوله را روان دی ته د کم نه لوی کې او خبر کې ستا په یو غاښ چې دل شي ته بیا سونه اسمانه پورې چغې وباسې ستا چې په خېټه دستونه شي نو پرتوک دې بیا لړلې او دسماتې د ځان نشي رسولی ته به څه لویي وکړې او څه به کبر وکړې انسان کبر نشي کولی دې که کوي دی غلط دی د پورې فرشتې خاندي مړه ته کبر کې ته لویي کې ته چې سار په غسلخانه کې او دسماتې ته ناست و ناډازار دی مونږ اورېدلی دی هغه خلکو نه دی اورېدلی هغه چې سخا بین د نه روان و سخا بین نو تم لویي کې چې سخا ګندګي د نه لاړه تم لویي کې چې د خولې نه د سخا لاړې روانې دي تم لویي کې او د ترخونو د وجود نه چې د سخا خوله روانه ده او بوی د نه ځي نو تم لویي کې او خېټه کې چې د کم ګن پروت دی نو تم لویي کې لویي چا سره خایږي وایي الکبریا ردائی الله وی لوی زما جامه ده او چې څوک زما په جامه کې ځان را دننه کول ذلیل او رسوا به کوم پام کوي لویونه کوي کبرونه کوي کومه خبره چې کوي په احتیاط کوي د خولې نه خبرې احتیاط سره وباسئ بې احتیاطه خبرې به نه کوي نو قوم پیغمبر پورې ملنډې شروع ټوکې ټقالې شروع کړې تر دې حده پورې چې دې غریب په وهلو یې پې شروع کړه وهوې دامره به اوه چې وینې به ترې لاړې دی بني اسرائیلو ډېر ظلمونه کړي خپلو پیغمبرانو سره دی اویا پیغمبران وجلي دي دی بني اسرائیلو د خپلو انبیاو پورې هتک کړی دی حضرت موسی علیہ السلام غوندې پیغمبر ته څه وایي او ته وایي زه جهاد له په وادي تیه کې جهاد له ځو قوم وتسوي اذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون واذا تو خدای دې جنگونه کوي مونږ پکې نه یو مونږ بدل تناس دا څونه سپکه خبره چې پیغمبر ته وی اذهب انت وربك تو رب دې ځا او فقاتلا جنگونه کوي او جګړه کوي انها هنا قاعدون بدل تناس مونږ نه دا څونه سپکه خبره هغه به ورته وایي چې بیت المقدس ته داخلېږې نو سجدن نو ورننوځې او په عاجزۍ ورننوځې او دوه رکاته تحیت المسجد وکړې اوس هم چې جومات ته راځې په عاجزۍ را دننه کېږه خیخ په مخ کې کا درود شریف ووایه او اللهم افتح لي ابواب رحمتک ووایه او دوه رکاته تحیت المسجد وکړه چې مکروه وخت نه هغې به څه چل کو هغې به ځان په کوناټو توخاو الله ورته د پیغمبر په جوی قولو حتتون دا وای چې الله زما ګناه لري کا او څونه خپل خبره ده حتتون زما ګناه لري کا دی بسوي دی به حنتتون غنم
استهزاء به کوله حبه فی شعیره موږ دانه پکار دي د استهزاء به کوله نو خدای ذلیل او رسوا کړل د خدای حکمونو پورې ټوکې ټقالې بلنډې استهزاء بنه کې پیغمبر پورې ټوکې ټقالې بنه کې د پیغمبر چې کوم وارث ته عالم او تا ته دین رسي د پورې ټوکې ټقالې بنه کې مستی مکا وګوره کې رونه ولې قسم په خدای کرے ته څوک بیا خلاص بیا په پکرونو نه جوړېږي او ډېر ژوند دې شي سلو نه نشي رسېدلی سلو تم نشي رسېدی دا نن د برطانیې غټه بادشاه لاړه مړه شوه 94 کاله کې شپږ کم په 400 کاله کې خلک علاج لا انګلینډ ته ځي که نه دي ډاکټران ته راتاو دي د دنیا ډاکټران ته تو دي دارو شته مشین شته بچ شو د مرګ نه او یا کاله د برطانیې بادشاه پاتې شو څو کاله او یا کاله یوازې د برطانیې نه ملکه و د یو څو نورو ملکونو ملکه وه او یا کاله بادشاه و د دنیا نه دغه لړه ختم نه پاتې کېږي ته به څونه ژوند به ستا د دې نه به هم زیات شي 100 کالو ته به ورسې بیا به څه کوې بچ کېدی شي د ژوند نه نو ظالمه قبر سره به څه کوې ظالمه یو خدای ومنه دو خدایان مه منه د یو الله تابعداري وکړه او د الله چې کوم پیغمبران دي چې هغې ته کوم دین رسوي به دقه ومنه او بیا پیغمبر زمونږ د حضور پاک نه پس خو نه بل پیغمبر راغلی دی نشته نه به راشي نو د هغه خلیفګان دي رسول الله مبارک فرمایي زما خلیفګان به تاسو ته زما دین رسي خلیفګان څوک دي د دین عالمان نو دا د پیغمبر وارثان دي د دوی خبره ومنه د دین خبره به راته کوي دې کې نقطې مه راوباسه هغې لګیو یونس علیه السلام به ووهه ووهه یو ځل یې دومره ووهه چې غریب په دیګو یو غار ته ځان وردننه او دا ظالمانو څه چلو کو دی لاړل د غار په خولې ورته تیږې کېښودې او د غار په خولې یې ګټې کېښودې چې په دې غار کې دننه دې مړ شي لیکن رب العالمین د خپلو بندګانو مدد کوي په غار کې دننه ورته خدای رڼام پیدا کړه په غار کې دننه ورته خدای چینم پیدا کړه او په غار کې دننه ورته خدای میوه پیدا کړه الله خو په دې قادر دی الله د خپلو نیکانو بندګانو باندې ازمایش په دنیا کې راولي تکلیف خامخا راولي ازمایش راولي ایوب علیه السلام څومره بیماری تېره کړې ده دا دې اوس ته د یونس علیه السلام به هم چې څومره تکلیف پرې راغلی دی ابراهیم علیه السلام باندې څومره تکلیف راغلی دی لیکن خدای عزت څونه ورکړه تر ننه پورې ابراهیم علیه السلام پسې یادېږي پخو موسی علیه السلام ایوب علیه السلام په عزت باندې یادېږي وترکنا علیهم فی الاخرین تر قیامته پورې په ښه نوم یادېږي نو شپون کې چې ته په لاره روانو قوم خوي چې ده بس غرم ورپسې بند که او په خوله کې مو ته تیږې کېښودې او دی به پکې دننه مړ شي نو یو شپون کې چې ته په لاره باندې روان دی چې ورغې هغې کې دننه ورته رڼا ښکاره شو چې دا دننه رڼا ده څه ده نو هغه تیږې لرې کړه چې ګورم چې دې کې څه دي نو حضرت یونس علیه السلام په غر کې دننه ولاړ دی او د الله طرف ته متوجه دی او منځ کوي د خدای پاک په طرف باندې ولاړ رڼا ورته په غار کې لګېدلې ده رښتیا ووایي دا دومره غټه رڼا د انور په شکل کې او د سپومې په شکل کې چا پیدا کړې ده الله نو چې داسې رڼا پیدا کړه چې ټوله دنیا پې روښانه ده نو په قبر کې دننه نشي پیدا کولی په غار کې دننه نشي پیدا کولی بس چې بار راووته شونکې خو پې پیش شو هغه هم ملګری شو بیا لاړ قوم له دعوت شروع قوم نه منصب ډېر لوی دعوت یې ورکړه قوم ته وهلم وشوې م وهه کنځلم ورته وشو سپکې م ورته وشوې پیغورونه م ورته وکړی شو چې تا غریب ملا ته ګوره وایې ته موږ ته خبرې کوې نن سبا هم دا خلک دا خبرې کوي دا غریب ملا ته موږ ته خبرې کوې فرعون به موسی علیه السلام ته څه وی لاس به یې داسې ورته وړقوی وایي زما خو بنګلي شته که نه په هغه زمانه کې به د بادشاهانو بنګلي یې چولو ستا بنګلي شته اوس هم دا خوار ملا ما ته خبرې کوي های های ماشاءالله بس د اخیری ورته خبره وکړله چې بالکل مایوسه شو د قوم نه نو قوم ته یې وی بس زه دنه لاړم ما خپل کار پوره کړه ما خپله ډیوټي پوره کړه تاسو نه سمېږئ زه درنه لاړم خو واورئ 3 ورځې به تاسو ته پسې به تاسو ته به عذاب راځي 3 ورځې پس
او چې عذاب راشي نو درې ورځې به ستاسو رنګونه تک زیړي مخ به م زیړي درې ورځې به مخونه بیا سره شي درې ورځې به بیا مخونه تک تور شي او په لسمه ورځ به د خدای قهر او غضب راځي تباه کېږي به او لاړ دی د کبرجنو نه لاړ چې چا کبر کا لاړ چې لاړ دی د خلکو ویره دی یونس خو دروغ چته نه دی ویلې هر څه چې خو خبرې رښتیا کړې دي او موږ نه دی منلې وګوره چې دې شته که نه نو که دې په دې کلي کې وي نو بیا به دې دروغ وایي ولې چې عذاب راځي دی ولې نه ځي او که دې په کلي کې نه دی باري نو بیا د ده خبره رښتیا کېدی شي چې وی قتل دی نو اوتی نو قوم کې شک پیدا شو نو چې شک پیدا شو نو د خدای عذاب پې راغی د پاس نو درې ورځې مخونه زیړ شو بس دوی پوه شو چې د یونس خبره خو رښتیا ده نو په څلورمه ورځې مخونه سره شو د ټول قوم د ښځو د سړو د بادشاه د وزیرانو او د ټولو خلکو اله وی ورشه یونس پسې شا بیری ولې سړی رښتونې مونږ یې نه دي منلې اله شا بیری ولې شا بیری ولې مونږ پې ایمان راوړو بس مونږ مسلمانېږو خلک یې خواره کړل ورپسې خو یونس علیه السلام د کلي نه وتی درې ورځې مخونه زیړ درې ورځې سره او بیا درې ورځې مخونه توروالی شروع شو بس چې توروالی شروع شو بعضې پکې عقلمندو د دنیا په بنیاد هغوی وایي داسې وکړئ پرېږدی یونس نشته شته نه تللی دی مونږ ته یې نصیحت وکړه مونږ ولې ونه منه خو د مونږ خیر خوا هغه خو مونږ نه بادشاهي نه غوښته هغه خو مونږ نه مشري نه غوښته هغه خو مونږ ته وایي د یو خدای عبادت وکړئ هغه خو مونږ ته خیر رسو زمونږ یې الله سره جوړ پیدا کو مونږ ته خپل دین خاو نو مونږ اونه مانه داسې کار کوو څه چې په مونږ یې کم خدای منه راځي چې هغه ته چغې وو راځي بغیر د دغه خدای نه په بله طریقه مونږ نه بچ کېږي نو ټول راووتل چې راووتل دی هوښیارتوب وکړه ښځې هم راووتې سړي هم راووتل ماشومان هم راووتل څاروي هم راوویستل بار میدان ته او یو شانې خدای ته چغې جوړې کړې او ښځې د سړو نه جدا کړې سړي د ښځو نه او میندې د ماشومانو نه جدا کړې ماشومان د میندو نه او څاروي د بچو نه لرې کړل بچي د سارو نه لرې کړل نو بچو به سارو پسې چغې والې او سارو خپلو بچو پسې چغې والې او میندو په خپلو ماشومانو پسې او ماشومانو میندو پسې یو چغې جوړې شوې او دوی خدای ته چغې جوړې کړې چې یا الله مونږ د خپل پیغمبر یونس خبره نه ده منلې یا خدای مونږ توبه وباسو بس مونږ توبه وباسو الله مونږ تا یو منو خدای مونږ بوتان په شړه کړو دا ماتو یو تا منو خدای ذات کې هم ته یو صفت هغه او ای هغې ذات ته چې یونس مونږ ته کوم خدای خو هغې خدای ته چغې وایي ای د یونس ربه مونږ ته چې یونس کوم عقیده ویلې ده هغه عقیده خپلو مونږ غایبانه په یونس هم ایمان دی هغه ستا پیغمبر دی مړه خو چې څومره جړاګانې ویلې خدای پاک ته او چغې خدای ته ووالې او دې خوا به سره دوی خو خدای ته چغې والې او ماشومانو میندو پسې چغې والې یو انګولا جوړه شوه او سارو په بچو پسې او بچو په سارو پسې یو شان چغې جوړې شوې او انګولا جوړه شو یو غوبل جوړ شو ریاض ساتې رونو ګورې په کم قوم چې عذاب یو ځل راغلی دی بیا ته نه دی تللی عذاب چې کله نازل شو کنه نو بیا نه ختمیږي بیا واچغې بیا به نه ختمیږي او د عذاب نه مخکې چغه ووانو بیا به در باندې خدای عذاب نه راولي لیکن قرآن شریف کې الله څه وایي فلولا كانت قرية آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس لما آمنوا کشفنا لما آمنوا نو څه شی دی چې دی بغیر د یونس د قوم نه بل چا چې چغه والده نو مونږ ورته چغه او عذاب نه دی لر کړی صرف د دوی نه مو لرې کړ چې ایمان یې راوړو نو څه شی دی کشفنا عنهم عذاب الخزي هغه د رسوایۍ عذاب مو ته لرې کړ ومتعناهم الی حین مونږ وې ځه تر مرګه پورې دله بیا نوټه درکوو ځه عذاب مو لرې کړ تاسو مسلمانان شوئ عذاب ته خدای لري عذاب څنګه اوریاز راغلی وه اوریاز کې اور راغلی و اوریاز کې ګلزار شروع شوی و اوریاز کې لوګي شروع شوی و د خدای عذاب دی قسم دې که د خدای عذاب ته رونو څوک ټینګېدی شي تاسو په دې سیلاب کې ونه لیدل
دا د تاسو نه خو تیر شو زمونږ د خلکو نه خو تیر شو ورشه سیند ته لاړ شئ په هغې خلکو اوس هغه اوبه او سیلابونه ورغلي دي غونډ غونډ کلي یې ډوب کړل غونډ غونډ کلي ډوب دي خلق پکې مړه شو د مقبرو ځای نشته چې دا مړي په کم ځای کې ښخ کړي د مقبرو ځای نشته چې دا مړي کم ځای کې ښخ کړي دا ځای نشته د مقبرو مقبرې ټولې په سیلاب کې ډوبې دي ماشومان مړه دي او خیمې نشته غریبانانو سره کټونه یې ریستې دي په هغه کټونو کې پراته دي کټ نه خیمه جوړه کړې لاندې دې پراته دي او کټونه یې درولې دي خیمې دي او هغه مړه ماشومان ورسره په خیمو کې پراته دي کم ځای ښخ کړو او د ماشوم د خخول انتظام هم ورسره نشي چې داسې کم ځای پسه یې ښخ کړو کم ځای وله ځمکه کنده وباسو څه وکړو ورسره داسې یو حال دی د مارونو توبه به وباسئ خدای ته او د خدای د قهر نه به امن غواړئ او عقلونه به نه جنګوئ چې د خدای قهر راشي قسم به خدای که بیا دې څوک بچ کړي ګوري اسپېراله په بعضې قومونو جبریل علیه السلام چغه والې د ټول مړه دي داسې ورېځ راله چې هغې کې ډزار و هغې کې لوګي و هغې نه اور ختېده به دوی خو پوي خدای ته چغې 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 په چغو الله خوشحالېږي څومره چې الله ته جاړې او فریاد کې او څومره خدای ته زاري کې او سجده ورته کې او په ځمکه ورته پرو دی نو الله خوشحالېږي عذاب تلال ختم چې ختم شو بس دوی پوره مسلمانان شو ایمان یې راوړو لما آمنو قرآن شریف کې الله فرمایي اسلمو هم نه دی هغې کې بعضې علما بیا څه تاویل کوي آمنو ایمان یې راوړو فنفعها ایمانها ایمان ورته فایده ورسوله ایمان لوی شی دی کشفنا عنهم عذاب الخزي ومتعناهم الى حين التك يونس عليه السلام سره خو الله ویلو هغه چې به څوک راغی د نینوا علاقې نه هغې نه یې تپوس وکړه د نینوا علاقه کې څه چل دی وی ټیک ټاک خلک یې سم دی او عذاب خو نشته نو یونس علیه السلام دلته پریشانه شو یا خدایا تا خو ما ته وایي چې په لسمه ورځ به پې عذاب راځي او تباه کېږي به دا خو لس نه چې ورپسې نورې مور تېرې شو دا سوچ دا به څه کېږي د قوم یو قانون چې قوم ته به چا دروغ وي وجبه اوس به قوم ماته څه وایي قوم به وایي چې مونږ ته دروغ ویلي چې تا وی عذاب به راځي عذاب خو رانغی راشئ مړی کې نو دې پریشانه دی اوس دې نه دی خبر چې د ما په قوم خو عذاب راغلی او خدای ته چغې والی عذاب ختم شوی اوس قوم ده پسې ګرځي چې ورشه یونس راولی بعض زمونږ په غایبانه ایمان دی زمونږ پیغمبر دی او مونږ د یونس رب ومنه مونږ الله ومنه الله یو دی قوم ده پسې ګرځېدی د قوم نه تښتېدلی دی وتی دی او دی خفه دی غصه دی چې خدای دا به څه کېږي وظنون اذ ذهب مغاضبا الله قرآن شریف کې ظنون والی دی وتکب والا اذ ذهب مغاضبا غصه وت فظن ان لن نقدر علیه د دا ګمان وکړه چې مونږ به د تکلیف رانولو دلته کې یونس علیه السلام یو چل وشو دا چې الله ته یې سره مشوره ونه کړه پیغمبر له پکار دی چې هغه الله سره مشوره وکړي چې الله ته رجوع کړو چې یا الله تا خو ما ته وایي چې لس ورځې پس به عذاب راولم او مخونه به درې ورځې زیړ او بیا درې ورځې سره او درې ورځې توري او عذاب خو به دوی رانغې پروردګار دا څه چلو شو ولې عذاب رانغې الله ته خو ستا وعده خو پوره کېږي پیغمبر سره خو چې ته خبره وکړې هغه خو ټیکي دا ولې رانغې دا کار ونه کړ ګناه نه ده ګورې ګناه نه ده خو د پیغمبر شان دا دی چې الله سره مشوره ونه شو په دې الله خفه شو مونږ نه چې ګناه مو شي مونږ ته الله صبر کوي او پیغمبر نه ګناه ونه شي خو بعد داسې کار وشي چې هغه ناغوره مونږ ته پښتو کې څه وایو ناغوره نو په هغې مغه الله رانیسي لوی سړی چې زمونږ چې کوم داسې نږدې شاګردانی او د هغوی نه فوټې غلطي مو شي نو مونږ له غوسه راځي امام چې مقتدیان یې لږه غلطي مو کې نو غوسه ورځي پلار چې بچی یې کم خوښي او هغه لږه غلطي مو کې غوسه راځي او چې لرې خلک یې نو هغې ته غوسه نه راځي خپلو ته ډېره زر غوسه راځي هلکه داسې ده که نه ستا بچی او پردی بچی چې په جګړه شي نو هوښیار سړی څه کوي پردی بچی وي که خپل وایي خپل وایي که چړه ته یې نږدې وي هغه ته قار ډېر راځي نو پیغمبر الله ته ډېر نږدې دی نو غوسه زر راځي
دا ګناه نه ده الله خو ته نه ویلي چې نه بځې که الله ورته وایي چې مه ځه او دې تللی وې نو بیا به جرم و الله خو منې کړی نه دي خو الله سره یې مشوره ونه کړله نو لاړ بس ما قوم به اوس وایي مونږ ته دروغ ویلي دي عذاب خوران هغې قوم به مې مړ کړي په دروغو خو د هغې قانون دا دی چې وجل کوي نو کشتۍ ته لاړ د وطن نه هجرت وکړه اوس دقه د ده نه یو دا کار وشو چې دله په کار و چې الله ته یې وایي چې الله اوس څه وکړم هغې ونه وی او د قوم نه روان شو کشتۍ ته وخته وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون یو ډکه کشتۍ و هغې ته وخته او چې څنګه وخته او کشتۍ د دریاب دې منځ ته لاړه دریای فرات دی چې د هغې منځ ته لاړه منځ خو نی خو لکه ډېره لرې شوه کشتۍ روانه وه نو په کشتۍ باندې چپې راغلې و هغې ګیره کړه یو طرف نه بل طرف نه چپې رالی په کشتۍ اوس به څه کېږي نو قانون د هغوی ده او د هر چا یو خپل نظامي چې کله به د یو مولا نه هغه زمانه د مریانو وه او د مالک نه به مریې تښتېدلی و او کشتۍ به دا چل شروع کړه نو خلکو به ویل که څوک مریې تښتېدلی د مالک نه نو هغه به معلوم کړه ابه دریاب ته وغورځو نو کشتۍ به بچ شوه دا د هغې یو قانون منګي چغه وواله چې کشتۍ غرق کېږي ټول مرو سونه خلق دی ټول بربادیږي تباه کېږي مري کم یو غلام د مالک نه را تښتېدلی دی کم رایې د مالک نه تښتېدلی دی الله ځان ښایي دا یو به ورونو ډوړ خو به بچ شي که نه بس دقه وخت د یونس علیه السلام ذهن له سوچ راغی چې دا خو زه ما خو الله سره مشوره نه ده کړې زه د وطن نه تللی یم وی زه را تښتېدلی یم زه هغه مریې یم نه صاحب ته خو ډېر صالح انسان یې ته خو نیک انسان یې ته نه وی زه یم بس ما ور وغورځوی دی دریاب ته ما غلطي وکړله زه یم ګنې ټوله کشتۍ غرق کېږي وی ته نه فساهمه علما لیکي 3 ځله یې قراندازي واچوله فکان من المدحرین 3 ځله قرعه واچولو د یونس په سر به راخته 3 ځله دریاب ته ورویشته بلکې بعض علما لیکي چې په خپله اوچت شو دریاب ته ټوپ کړه چې زه یو به دریاب ته لاړ شم تاسو ټول خو به بچ شئ فالتقمه الحوت وهو ملیم یو کب راغی او دې الواق تیر کړ او الله دې کب ته څه وایي دا ما تعالی خوراک له ګورې نه دی پیدا کړی یو غټ کب و غټ الواق یې تیر کشتۍ بچ کب خیټې ته ورسېد د کب خیټې ته ورسېده علما څوک یو ورځ یادوي څوک 3 ورځې یادوي څوک 40 ورځې څوک 7 ورځې دا د علما خپل سوچ فکر دی په حدیثو کې دا ذکر نشته کب د دریاب په منځ کې ولا چکر ورکړي ښه یو ګرځاو او علما لیکي چې د کب د سرمن ورته خدای لکه د شیشې کړه چې د دریاب دا ټول ارڅه د خدای قدرتونه وویني داسې کبان په دنیا کې شته سلسل فوټه یو کب شته اوس دی وخت کې غټ غټ کبان دي په دنیا کې ویل ورته وایي شارک ورته وایي عنبر ورته وایي دا غټ غټ کبان دي د حضور پاک په زمانه کې صحابه یو جهاد لتلی اوږي شو صحابه 300 صحابه کرام دي 300 اوږي شو دومره اوږي شو چې د ونو پاڼې به خوړې دریو خان به دروازه علالول د دې په گزاره کې د دریو خان گزارې لپاره بیا وته مشر وی چې د خان مال علوي که د خان مولال کل وطن ته په سبان دی رسو دې کې دریاب چپاو والو یو کبه بار راغورځو عنبر نو میو عنبر چې بار راغورځو دی په تور او راټینګې کا اسونه کبو اتل سروده 300 صحابه ته خوراک وکړو سونه اتل سروده بخاری کې حدیث او بیا اوچ کدا مالګه په واچي نو غوخه ولا اوچه کی نو بیا سچلو کو ور سره مدینه منوره ته غوخه راوړ رسول الله مبارک لهم ورکړه او دومره غټ کبو چې دوله شی یو ځای کړي هغه مشر چې کم صحابي دی دوله شی یو ځای کړي داسې اوې درولې او چې کم اوګد سړیو نو پاغه اوخ د پاسه کته ور واچوله اوګد اوخ او چې هغه کته واچوله نور موچت شي او چې اوګد سړیو هغه په د پاسه سور کو او دا غلشه لاندې تیر ک سره وسرونه جنگید دا کبان شته
تاسو تاریخ وګورئ تاسو ته پته ولګي داسې شارک کبان شته شارک مچلی ورته وایي چې د هغې دا جبړه د دې نور وجود نه غټی وایي اووه کسان د ده په دې خوله کې په تالو کې په ولاړه ځایږي اووه انسانان د ده په دې خوله کې په دې ججوره کې ججوره به ورته ووایو جبړه ورته وایي په دې کې په ولاړه ځایږي دونه غټ غټ کمان شته او ما په خپل یو ځل یو تاریخ کته داسې کبان دي چې هغې خوراک د افریقې په ځنګل کې میلاویږي افریقې یو مخصوص ځنګل یو خو چې هلته دریاب کې خوراک د ده میلاویږي لیکن هلته د ده اګی چې واچوي بچي نه پیدا کېږي اوبو کې هغه ټمپریچر نشته چې بچی ته پیدا شي اګی څښا کېږي نو دې د امریکې سره خوا کې چې ته شمالي امریکا یاد کړه که څه یاد کړه هلته دریاب کې دې اګی چي په هغه دریاب کې اوبو کې هغه ټمپریچر شته چې دا اګی څښا نشي او بچي ته پیدا شي دې روزانه وایي چې خدای خبر 2.5 کیلومیټره دی که زیات دی ما اوس ته تیری وځم دا مې ډېره موده مخکې کتلی دی 100,000 کیلومیټره روزانه د افریقې دریاب ته ځي خوراک له او واپس راځي د امریکې جزیرې ته نو هلته هغه دریاب کې اګی چې بچي چې جوړ شي دومره تیز رفتاره دی داسې کبان شته په دې دریاب کې چې هغه د جزنم په رفتار کې تیز رواني داسې هم شته د خدای ډېر لوی مخلوق دی په دې دریاب کې تاسو د دریاب نه پته ولګوئ تاسو ته پته ولګي دا زمونږ چې کوم دریاب دی د دې دریاب لاندې بل دریاب دی دا ساینس وایي ستا دا زه له ځانه نه ویم پیغمبر مخکې ویلي دي 1400 کاله مخکې ان تحت البحر نارا و تحت النار بحران چې د دې دریاب لاندې اور دی د اور لاندې بل دریاب دی او نن ستا ساینس وایي چې د دې دریاب لاندې یو ته دی چې هغې ته هېڅوک هم نه دي رسېدلی هغې ته ستا ساینس هم نه دی رسېدلی خو موږ په آلاتو دونه معلومات کړي دي چې خوټ کېږي هغه دریاب اذا البحار سجرت خوټ کېږي او د هغې ګرم دریاب لاندې بل لاندې بیا یخ دریاب دی او عجیبه دا ده چې دا په بره په یخ دریاب کې کم کبان دي دا هغې ګرم ته نشي تللی مري او په هغه ګرمو خوټ کېدلو دریاب کې خپل کبان دي هغه بار نشي راتلی بار مري هغې کې خپل ژوند تېرېږي دا ساینس هم دې ته لا اوسه پورې نه رسېدلی داسې کبان پکې شته چې د هغه وزرې دي وزرې په دریاب کې دننه شارک مچھلی کی یو قسم دی شارک مچھلی کی تاریخ وګوره چې د هغه وزرې دي او هغه په دریاب کې ټوپ وایي په دې دریاب کې غرونه دي د یو غر نه بل غر ته په هوا کې اوړي او داسې کبان دي پکې دی په دې جبړه باندې ساه اخلي د اوبو نه اکسیجن اخلي داسې کبان دي چې 46 منټه او 45 منټه که ساه وانه مخلي نو په اوبو کې ژوند تېروي داسې کبان دي په دې دریاب کې دننه قرآن شریف کې الله فالتقمه الحوت وهو ملیم دې ملامت او چې خدای سبق کېږي دریاب کې کب تیر کو لیکن چې تیرې کو نو څه چل کېږي هلته لګیا یې د خدای تسبیح وایي او څه وایي فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين د شپې تیارم ده د وریځو تیارم ده د هوا د بخاراتو تیارم ده د سمندر تیارم ده او د ویښ تیارم ده هلته څه وایي لا اله الا انت خدایه بل خدای نشته ګورې ته سبحانك الله د هر عیب نه پاکې انی کنت من الظالمین خدای ما ځان سره زیاتې کړې دي زیاتې کوونکو نه چې ما تا سره مشوره ونه کړله الله زیاتې مې کړې دي لګیا دي هغه تسبیحات وایي لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين دا وایي ښه دا ټول وایي دا دې ختم کوي د تکلیف وخت کې بهترین دم دی دې نه لوی دم بل نشته بهترین دم ما تیره جمعه ته استغفار ویلو دا قرآن نه ثابت دی نن درته دا دم ویم سبحانك لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا اله الا انت خدای ستا نه بغیر بل خدای نشته دونه ښکلې معنا ده یا الله ستا نه بغیر د عبادت لایق بل څوک نشته دی پروردګاره سبحانک الله ته د هر عیب نه پاکې تا کې عیب نشته زه خو ټول د عیبونو نه ډک یم او انی کنت من الظالمین خدای زه د ظالمانو نه
هر وخت کې ما په ځان ظلم کړی دی او ما زیاتې کړی دی لګیا دي دا تسبیحات وای دا هلته د الله د عرش فرشته الله ته څه وایي یا الله یو اواز را روان دی تاسو کې یادای خو ډېر کمزورې دی داسې دی لکه چا چې په مرۍ چاله زور کړي او بیا هم تا یادی داسې اواز اوسه پورې موږ نه اورېدلی څوک انسان دی د انسان الیه یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه دا څومره نیکۍ چې د الله ته رسېږي خدای پاک دا څوک دی ډېر په عاجزۍ لګیا دی ډېر په درد لګیا دی لکه چاله چې په مرۍ چا زور کړي او چغې وایي او ډېر رو رو لګیا دی او تا ته جاړي او اواز کوي الله دا څوک دی دا زما یو بنده دی یونس ما رانیولی دی الله فرشتو ته وایي او دې وخت کې ای فرشتو هغه کب ګیړې ته مې رسولی دی دا کب ګیړه کې مې قید کړی دی او دې وخت کې کب د دریاب په ویښ کې په توره خټه باندې پروت دی او د کب په اینه سجده لګولې ده او ما یادوي پیغمبر یو وخت کې خدای نه هېروي په سخته کې به م خدای یاد ساتي پراته کې به م الله یاد ساتي رسول الله مبارک نه فرمایي وی غواړم ویړه مې غواړي چې یو ورځ موړې ما یو ورځ اوږې ما مونږ چې ماړه شو قبر شروع مونږ چې اوږې شو ګیلې شروع کړو د الله نه چې ماړه شو نو قبر شروع کړو مونږ نه کوو خدای نه یادوو او چې ماړه شو د خدای دین پورې ټوقې کوو پیغمبرانو پورې ټوقې کوو چې ماړه شو ګیرې پورې ټوقې کوو پټکو پورې سنت جامع پورې ټوقې کوو مدرسو جماعتونو پورې ټوقې کوو اسلام پورې ټوقې کوو خنداګانې کوو او چې اوږې شو ګیلې شروع کړو خدای زه دې لیدلی یم خدای زه دې رانیولی یم نه نه چې اوږې شې نو خدای ته زاري وکړه حضور پاک فرمایي چې اوږې شم الله ته زاري وکړم اوږې شې خدای ته فریاد وکړه چې بیمار شې الله ته فریاد وکړه چې اوږې شې الله ته فریاد وکړه چې قرضدار شې الله ته فریاد وکړه چې تکلیف در باندې راشي څوک به لرکوي ووایه الله ته به فریاد کوي بل څوک شته نه زه کله ویم شکر دی خدای چې ته قوم خو د چا په کار نه راځي پلارم کله په کار نه راځي زویم په کار نه راځي رورم په کار نه راځي بچې په کار نه راځي او داسې وخت راشي چې ښځه د خلکو نه تښتي او داسې وخت راشي چې د ښځې نه خاوند نه تښتي او داسې وخت راشي چې بچیم په پلار تنګي ویایې تنګ شي پې او داسې وخت راشي چې پلارم بچو ته خیرې کوي لیکن هغه یو ساعت دی چې هغه د انسان نه نه تښتي ډېر وخت پکاري اگه ته په نیمه شپه هم چغې کوي او الله نو امرالله آواز درکوي اگه ته بیمار هم شې نو چغه وتوه او دله بیماري لر کوي هغه ذات چې تا له تکلیف هم راشي ته چغه ووې دا به راته نه وایي چې دا ګناه دې ولې کړې ملامته کوي به دې چې ته ورته سر کښېنې ورته وایې الله چغه ورته ووې دا به راته نه وایي چې بنده دا ګناه دې ولې کړې معاف کوي به دې که ته په نیمه شپه هم چغې ووایې الله دا به راته نه وایي چې دا خورې د خوب وویستم الله له خوب نه راځي معاف کوي به دې ته به ورته ګناهګار چې ورته چغه کړي الله نو دې ګناهګار له به آواز ورکوي بنده ولې الله ته یو ځل وایه الله به درې ځله آواز درکوي بنده ولې بنده ولې بنده ولې دومره مهربانه خدای موږ پرېښی دی دومره مهربانه رب موږ پرېښی دی او د دې رب تعلیمات موږ پرېښی دي موږ کې کبر پیدا شوی دی لویي پیدا شوی دی چې څه تکلیف راشي هېڅوک هم دې نه پکارېږي قسم په خدای دغه الله به دې پکارېږي د سړي زړه سپک شېړه چې الله ته چغه وې زړه سپک شېړه شکر دی خدایا چې ته یې ته خو چاله دیکې نه ورکوې که نه پلار دیکه ورکوي بچې دیکه ورکوي ښځه دیکه ورکوي ته چاله دیکې نه ورکوې ته څوک نه شړې الله وی دا په توره خټه پروت دی او ما ته چغې وي فرشتو الله ته چغې کړې الله معافې که معافې که خدای
اللہ قرآن شریف کے سوئی فلولا انه كان من المسبحين للبس في بطنه الى يوم يبعثون وی کزما تسبیح نه وکنا وی تر قیامت پورې به دلم جون ور کړو د قبل به ور کړو د کپ د ګډه کې بپروتو تسبیح وینو ما پرې خو رونو په تسبیح الله خوشالي کې ښا سبحان الله وای خدا یاد کے اخبر رب یاد کے سبحان اللہ وائے لا الہ الا انت سبحانک انتی کنت من الظالمین وائے سبحان اللہ سبحان اللہ منگ سکو پا دے جب ٹولو غیبت کو دروغ پہ وائے ٹولو گپے شپے پہ لگو کل دا یو لیڈر صفت پہ کوا دا بل پہ بد وائے ٹولو پہ دروغ وائے ٹولو پہ غیبتو نہ کو خدا تا گورے بچے دیکھ شرانو تویما دیکھ شرانو بچو توے مہربانی کے اللہ یاد کے سبحان اللہ وائے الحمدللہ وائے دغا خدای پکاری کی بل سوک نہ پکاری اللہ پکاری فلولا انه كان من المسبحين كديد مسبحين نوي ودا تسبيح نوي للبس في بطنه الى يوم يبعثون دلب من جن ور کړو دے قبل اللہ قادر دے اور تر قیامت پورے بمی دقا سیدھا کب گیڑا کی جیل کے گرزا اللہ کب تا حکموں کا پغاڑے غرزا پغاڑے را غرزا مفتی شفیع سے لکھے اقبل تفسیر کے وجود ایک کا چشوے ویختے دا وجود نا غرزے دے اور جسنگ پغاڑے او غرزاو نو اللہ پہ یقین دا دے کدو دا پاس پانے خوریک لے ینو انور نہ بچ او یو زنگلی چیلے براتلا اغی بولا پی ورکول نو چه وجود برابر شو ٹک شو نو چیلیم بند شوا او سیبا اغا بوٹی وچو نو پا جڑا شو یدا غیو مرگرے میں اللہ وی زور شا قوم لدے قوم دے انتظار کئی قوم دے انتظار کئی قوم دے ٹول مسلمانان نو بیارا غی نو قوم وتا خوشحال شو ډیر جات وتا خوشحال شو او بیا قوم سره خپل جون تیر کا قوم مسلمانانو او د دې عزت کا قدر کا او بیا وفات شوه دي سو کوئی په شام کې خاخ دی بیت المقدس سره لیکن راجح قول دا دی چې هم التا هغه نینوا کې التا بیا وفات شوه دي او هغه خپل وطن کې خخ شوه دي ته تاسو دین اندازه لګیرونو یو پیغمبر باندې څومره تکلیفونه راغلي دي د دین لپاره ور خدمت مهنت بکې علماء تم زداوي څومره علماء کرام دي اغي تم دای چې تکلیف به تیراوي سپکه بم در پسې خلک وي بد بم وي کنزل بم در تکي ارس بدر ته وي لیکن تاسو به د قوم خیر خواهی کوي د قوم خیر خواهی وکوي مونږ ته د قوم د کشران داسې کاری لکه د بچو پشان او دا مشران داسې ښکاري لکه د خپل ورونو په شان دی دا سپینګري داسې ښکاري لکه د خپل ترونو په شان دی موږ خیر لټو د قوم موږ وایو چې دا قوم د خدای عذاب پرا نشي چې دا قوم خدای سره جوړ پیدا شي دا جنت والا جوړ شي دا دوزخ والا جوړ نشي دا زموږ سوچ دی ځان لم دا سوال کو قوم لم او دویم دا معلومه شوه چې کله ګوري په لکسس خدای غوسه کېږي په قهر کېږي نو تسبیح بوای سبوای تسبیح لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین نو الله بیا مدد کوي او چې کله عذاب راشي الله ته توبه وباسي جړه بکې الله ته په جړه الله ډېر زیات خوشاله چې خدای ته سونه او جړل نو دومره خدای په خوشاليږي په جړه خپل عاجزي پاجزه او د خدای په لوی خپل عاجزي چې عاجزه مو کمزور او الله تلوي ذات د خدای لوی بس دا کمال دی عاجزي وکوي کبر باندې کوي تسبیحات بوای سبحان الله بوای او د خدای لوی به بیانوي بس دغه د دنیا جون د تلو والا دی سونه جون به بس ختمه دو والا دی ختم سونه به زموږ جون دی او چې خدای مخیر خکې والله راضي شي الله هغه ذات چې هر وخت تا پکاريږي او هر وخت ته چغه وته وي نو تا نه الله پاک تا پکاريږي هر څونه چې وای مانزه پسې ویل شي چې کله د تکلیف پیښ شي کنه او ټینشن نه حاضرې وای
چې کله هم داسې یو سخت تکلیف د تراشي 9 پیرې وایي او زیات وایي او 100 پیرې دروازې وایي هر څونه چې وایي نو ویلی شي. الله پاک دې موږ د خپل قهر او د خپل غضب نه وساتي. خدای دې موږ د خپل قهر او د خپل غضب نه وساتي. یا الله موږ خو هر وخت ګناه کوو، موږ خو په ګناه کې ککړ یو خدایا. خدا مې ایمان دی الله چې ستا نه بغیر زموږ هېڅ سره نشته خدایا، تا نه بغیر هم هېڅ سره نشته. دعا کې څه بیماران دي زموږ سوراب احمد جي صاحب یو ماشومه د لور دا بیماره ده، زموږ کور کې هم څه بیماران دي، ستاسو کورونو کې هم وي، هر چا کور کې څه ناڅه بیماران دي. الله دعا وکړي چې بیماران الله روغ صحتونه ورکړي، الله ته ولا شفا ورکړي. خدای چې څوک په بیمارۍ پراته دي، څوک په سخته بیمارو پراته دي، ډېر دوستان ټلیفونونه کوي، زموږ بیانونه ډېر دوستان او ډېر ناجوړه دي. ما ته وي دعا راته وکړئ جمعه کې، یا الله موږ تا ته محتاج یو خدای، مرض ستا په لاس کې دی، روغ صحت ستا په لاس کې دی. یا الله زموږ د ټولو چې څوک دا ما دعا اوري او څوک پې امین وایي او څوک عام مسلمانان دي چا ټلیفونونه کړي، چا وینا کړی، چا کورونو کې دي، الله ټولو مریضانو له شفا ورکړي. یا الله ټولو مریضانو له شفا ورکړي، روغ صحتونه نصیب کې. یا الله قرضداران د قرضونو نه خلاص کې، مردگان خدای وبخي. زموږ د جمع ملګری رفیق صاحب د هغه کور والا وفات شوی دی مخکې ورځو کې، او غریب ډېره زیاته بیماري تېره کړې وه، ډېره بیماري. دعا ورته وکړئ چې خدای مغفرت نصیب کړي، الله د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي، وارثانو له خدای صبر ورکړي، او هغه لویه بیماري وله خدای د راحت وګرځوي. د ملکانو کلی دی محمد علي وفات شوی دی، الله دې مغفرت نصیب کړي. زما یو بل دوست ډاکټر ریاض انور صاحب په پېښور کې والد صاحب وفات شوی، دعا ورته وکړئ چې خدای پاک یې وبخي، الله د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي. او چې نور هم څوک مردگان وفات دي خدای دې وبخي. او یا الله که څوک قرضداري قرضونه اخلاص کړي، یا الله زموږ د حلال او فراخ روزي نصیب کړي. یا الله چې دا څومره مسلمانان دي د خیر او د برکت ژوند نصیب کړي. مسافرو ته دعا وکړئ چې کوم بار ملکونو کې دي چې الله د خیر او برکت ژوند نصیب کړي. ډېر مسافر غریبانان داسې دي چې قرضداري پراته دي، د قامو پیسې ورسره نشته، الله دې مل شي. روزګارونه نشته، الله دې ولخه روزګارونه ورکړي. زموږ دا کشر کل چې څومره دی دا هلکان خدای دې نیکان او صالحان کې، خدای دې دینداره کړي. خدای که د چا بچی نه یا نارینه اولاد نه، الله نارینه اولاد ولا ورکړي. چاته څه پریشانۍ دي، ټینشنونه دي، خدای پریشانۍ ټینشنونه په خوشحالو باندې بدل کړي. او الله ته زموږ نه راضي شي، یا الله ته زموږ نه راضي شي. خدای چې څومره مرګري د بار دینو نه زموږ د منزل راضي، الله هر یو مرګري لا د دنیا او د آخر خیر او برکت ورکړي. زموږ یو دوست حاجی نظام الدین صاحب زموږ له دلته په دې جومات کې د ټیلونو سیسټم روان کړی دی چې دا جومات کې ټیلونه لګوي. زما ډېر ښه قریبي دوست دی او ډېر نیک انسان دی. دعا ورته وکړئ چې الله وله خیر او برکت عافیت ورکړي. او دا چې کوم کار دلته شروع کړی دی الله دې په خیر سرته ورسوي، الله دې مکمل کړي. دې جومات کې دې مدرسه کې چې موږ سره چا هم څه تعاون کړی دی، الله د هغې بدلې په دواړه جهانه وله ورکړي او ته یې خوشحاله کړي. او دا جومات او دا مدرسه الله په منځګزارو باندې او الله په د قرآن په ماشومانو باندې آباد کړي برحمتک یا ارحم الراحمین. حکمت خان کورونو اجور کلو، کورونو کې دلبر کلی، تیب سرفراز کلی، غزگی استیدانو کلی، دغه کلو کې د جمعې منځونه دا خو بیا ما نه ځان له تپوس کوي. زموږ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په مسلک کې په بانډو کې د جمعې منځ نشي کېږي، په بانډو کې د جمعې منځ نشي کېږي. نو مهرباني وکړئ بانډو کې مه کوئ، کلو ته دی، غټو کلو ته دی او هلته د جمعې منځونه کوئ. احادیثو کې د عهدنامه په حدیثو کې نشته، دا خو وروستو چا لیکلې ده. پینټ شرټ اغوستلو کې ګناه شته که نه؟ نه ګناه خو پکې نشته، د ضرورت لپاره خیر دی. که فوجیان یې یا پولیس والا یې چی هغوی دپاره قانون دی په ټوله دنیا کې، یوازې پاکستان کې نه که هغې یې چی او د هغې نه علاوه چې دغه د قانون نه بار کم خلک وي نو خپله جامه ښه ده که نه؟ دا خپله جامه د عزت جامه ده، د استعمالوي.